بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. نن د مخوم په ټیم کې انتهایی جلتی سره د علماء د خبرې د پر راجام شو. ته پرون اوچات سره کومه کنوي والی شوی دی د هغې د واجې نه حکومت د بګل 99 ساعت تر سفري پټک پورې د افریشن فیصله کړې دی. مو د هغې کنوي والو هم موافقت نه دی کړی، حمایت یې نه دی کړی، لیکن دین علاوه هم کنجلیزو کې چې کوم د مقبلو په کنوي باندې حمله وشوه، ملیشا ورسره موجوده وه، دا خو یې خود نه دی کړی چې توپک یې شیګانو ته ورخیلو چې وګوره د ما توپک نه ډاز نه دی شوی، او ورسره د کنجلیزي ننه پورې افریشن نه دی شوی. بشري کې ایسي ووشتو، خو لیکن د هغه د واجې نه د شیګانو افریشن نه دی شوی. که حکومت دا خبره کوي چې روډ د ما ذمهوار دی، نو بګن کې په اربونو تاوان وشو او په لسګونو شهیدان ورکې وشو. دا خو په بلې علاقې باندې نه و راغلی، دا خو په روډ باندې راغلی و، نو د لیزو فریکشن تر اوسه پورې ویلې نه دی شوی. د دې د وجې نه کومه فیصله حکومت کړې مهرباني وکړي خپله فیصله د فورا سره واپس واخلي. نو که چیرې وای نه خسته کیدی شي کورمې کې کوم طرف ته حالات لوړ کوم طرف ته حالات خراب شو، د دې ذمهواره به د حکومت وي. او دویمه خبره دا کوم سبا 9 بجې د چوک جماعت باندې د موبه اجلاس شي. څومره د کورمې علماء کرام دي، طلباء کرام دي، د کمیټیو والا دي، نور هم د اهل سنت باندې دردیدونکي کسان دي، که هغه مشران دي او که کشران دي، هغه د سبا 9 بجې چوک جماعت ته دننه راورسوي. په هغه ځای باندې موږ فیصله کوو چې آیا مو احتجاج کوو، که روډونه بندوو، که کومه فیصله وي، نو انشاءالله سبا به په هغه ځای باندې فیصله کیږي. الله تبارک وتعالی د په ټولو باندې رحم وکرم وکړي.